ګریولو اصلاح چی شي ته ویلی شي. نن که ته وکسې ایمو معاشره دغې حوالې سره بربدۍ طرف ته روان دی. تاسو د کسوی نه کسوی محسوسیږي درته نه محسوسیږي، موږ ته خو ډېر ښه محسوسیږي. طلاق رشیو د زیاتیږي، اختلافات د زیاتیږي، جنګ جګړې د زیاتیږي. مخکې به بیلتون کېدلې وړونو منځه ډېر مینې محبت سره بیلتون کېدلو. نن که تاسو بیلتون والا فیکټ وکسوی نن ډېر بربدۍ سره نن تبعۍ سره روبرو یو. نن کینو سره زیدو سره دشمنیو سره بیلتون کېږي. وړونه بیا وړونه نه پدې کېږي، ورورولۍ بیا نه پدې کېږي. دغه ځای کې بریکټ کې یوه جمله درته کوم، دا شی یاد وساته. مو ویایو که نه څه ګاډه خونه ښه دی، ټیک دی، هغې شته دي، فایدې وي پښتو حساب سره، اتفاق کې، وحدت کې، اتحاد کې برکات دی، فایدې شته دي خپل ځای کې. خو زه د قسم څه نقصانات یې فایدو نه زیات دي. داسې به درته وایم ای ګاډو خونو نقصانات یې زیات دي. ډېر داسې کسان دي چې هغه ورکې محنت و زحمت نه کوي، کوشش و تلاش نه کوي. استعداد به خدای ورکړی وي، استعداد یې مغې ګاډي خونې کې ضایع شي، عمر یې لوړ شي، تیر شي، ګاټې ګوټې نه تیر شي، هغه نه بعد بیا بیلیږي، بیا هېچا نه شي ګټای. یا یو نکته څه زه درته عرض کړم، هغه دا دی زموږ معاشرې کې طبعي و بربدي و زوال دا دی. ګاډي خونې نظام چې موږ چلوو دا پښتو حساب سره دی. اسلام کې ګاډي خونې تصور دا شی نشته دی چې کومه ګاډه زندګي موږ کوو، ورور سه اوسي، تره سه اوسي، ترونو سه اوسي، تره زمانو سه پلار تر زمانو سه دې حده پورې مو خونې شته دي، اتیا سره سل سره شته دي. دا ته کوم ځای کې دا اسلام خیال یې دا شی طریقې سره ته اوسه نه دی خیال یې ده. او دې سما کار نه دی، کار مې وي نقطې سره دی. شل کوله دا شی اوسېږو چې کله بیلیږو بیا پښتنې مو اوسې کړي وي، هغو کسانو پښتنې کړي وي چې د اسلام کې بېلوله څنګه دی، شریعت کې بېلوله څنګه دی، پښتو کې څنګه دی، څه پاته ورته ولګېږي. سپڼ کې څه کله معلوم کی چې را اسلام کې شریعت کې بیلولې کې دا ګاټې شته دي، بیا ملایانو نه خپونه تووي چې موږ اسلام کې شریعت کې بیلیږو، بیا احسانه در باندې کوي، بیا منته در باندې کېږي چې غوث صاحب زه راغلی یم اسلام کې بیلیږم، شریعت کې بیلیږم، ما شریعت کې بیل کا. زه اول تا نه دا پوښتنه کوم چې تا شریعت کې ګاډه خونه چلولې ده؟ د ګاډه خونه شل کوله چې ته اوسېدلې دا شریعت کې اوسېدلې که پښتو کې اوسېدلې؟ شریعت کې نه اوسېدلې، پښتو کې اوسېدلې. پښتو کې د ګاډ نظام چلولی دی، ګاډ نظام کې تو پښتو حساب سره ګاډه خونه چلولي دی. اوس څنګه اسلام ته منډې وایي؟ شل کوله د اسلام نه و په زړه، اوس د په زړه شولو. د شل کوله څه پښتو کې ګاډ حساب سره اوسېدلې، اوسه قربان د شم مغې پښتو کې حیا سه، مینې سه، اصلاح سه، مصالحات سه، سترګې پټې کا، خیر د عفو درګذر وکا، که چې زیات ویرغلل یو ورور ته بل ورور ته فارق نه کوي. شل کوله د ګزاره وکړله، شل کوله یې وبل تونونه د وکړل، شل کوله یې وبل څه قدم د کېږدولو، د یوشتم کال یې څه کله بیلیږي خوشې شلو کالو خورۍ توی ته ما چوئ. اسلاما بهانه ما جوړوئ، شریعته بهانه ما جوړوئ، شریعته ځان د پاره پال ما جوړوئ، شریعته ځان د پاره ذریعه آمدن ما جوړوئ. بیل شه پښتو حساب کې غنم دانه په منځ بیله دی، دعا یو ښه قانون دی، ښه اصول ورکې دي، ښه نرخ ورکې دی، ورورولي ورکې دی، صله رحم ورکې دی، ایثار ورکې دی، عفو درګذر ورکې دی، ورور سے قدم کېدولې پهلو ورکې دی، مصلحت ورکې دی، مصالحات ورکې دی، رضایت ورکې دی، رضینما ورکې دی. اندغې پښتو حساب سره بیل شه دی تا حیا دی و کامیابی دی. همو دا بدبختی دی بهرحال ما درته صرف یو فیکټ یې وښیلو، اصلاح ګرانه تو خپل ځای کې یو موضوع دی.